دو سرونو والا ښځه، الله اکبر کبیره. تاسو دا یې نه که نه زما خو 100% یقین دی چې دا به رښتیا وي، دا رښتیا دي. یاد ساتئ ګورئ زما رب چې ویلي که نه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مطلب د انسان ما ډېر ښایسته پیدا کړی په ښایسته صورت سیرت اعتبار سره. نو ګورئ دا یوازې په دې اعتبار سره نه، دننه هم په دې کې ډېر غټ کمالات دي. تاسو دا وګورئ که نه دا ښځه تاسو وګورئ دا 2 سرونه دي، یو په داسې تله یو په داسې لکه چېرته انسان یې داسې پیدا کولی نو څومره مشکلات ته یار الله اکبر کبیر. زار شم د الله د جوړونکو دغه کارخانې نه زار شمه چې پوزې ته وګورې، شونډو ته وګوره او غوږونو ته وګوره او سترګو ته وګوره په کم یو انداز کې دا انسان پیدا کړی. ته دام انسان دی، ته خو ورته وګوره الله اکبر کبیر. انسان حیران شي بس خدای ډېر شکر دی. په هر حالت کې د الله نه شکر وباسي د الله بندګانو. که څوک بیمار هم دي که نه وی شکر الحمدلله د هغه نه به سوا بیماران پراته وي. که څوک غریبانان دي وی الحمدلله په صحت خو روغ یې که نه. که څوک په هر طبقه کې دي د زندګۍ په هر یو سټیج کې دي په هر یو مشکل کې دي نو شکر پې وباسئ، ځکه د هر مشکل نه پس لاندې یو بل مشکل هم شته. ګوره یاد ساتئ ښه هر قسم چې بیمار دی که نه هغه د دې معاشرې کې ور د هغه د پاسه او بل یو بیمار وي. الله اکبر څومره غربت دی، قرضون والا دي که نه د هغه د پاسه وګوره ډېر قرضون والا وي. نو یاد ساتئ ګورئ داسې حیران شوم والله دوی د جسم ته الله اکبر کبیره چې 2 سرونه دي او دا خبره څومره په تکلیف کوي، دا څومره والله حیران شوم یار. یقین وکړه د الله نه ډېر شکر وباسئ، په هر حالت کې د الله شکر وباسئ او په هر حالت کې چې د الله شکر وباسئ که نه نو یاد ساته ګورئ هغه عمل بدل الله سوا کوي. یاد ساته ښه او که ناشکري وکړو که نه نو ګوره د الله یې سم نشو کولی، ځان به تباه برباد کړو.